معزز سامعین کرامو، د اسلام ابتدائی دور چې کوم سختو او تکلیفاتو سره مخ او په کومې طریقې سره د رسول پاک علیه السلام دا خیسته دین منګ او تاسو ته را رسېدلې دی. ابتدائی دور کې د ایمان وروړونکو واقعات او حالات هغه کتابونو لیکلي دي. انتهایی سخت او غمونه برداشت کړیو. ذکر رب ذوالجلال په قران کریم کې د رسول پاک علیه السلام مبارک او صحابه ته د خپل رضامندۍ سرټیفیکیټ ورکړ چې زه د دین رضا یم، د رسول علیه السلام د صحابهونه او دی زمانه راضی دي. او دا شان آقا مبارک فرمایي زما صحابه په شان دستور دي. کم صحابي پسې چې تاسو لار اختیار کړ لار د هدایت په عمومه چې چا پسې مو اقتدا وکړه لار د هدایت په عمومه. دو عظیم هسته په کائناتو کې او مقام او مرتبه د صحابیت کې دا غي نمونه اخلم او دا غي د ایمان وروړو مختصر واقعا ذکر کوم. وخت مرنی چې باغې کې ټولې خبرې کافی تعداد سره زیش د رسول پاک علیہ السلام او د سیدنا بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ابتدائی دورنا یعنی د وړوکوالینا یو ډېر ښه مراسم او تعلقات او بکر صدیق سے بلا ایمان نو وروړي خدا هغه باوجود تعلق او وابستگی د رسول پاک علیہ السلام سره ډېر کلک او مضبوطه و. په عربو کې د مشهور او درنو خاندانونو سره تعلق لرونکي شخصیات یو ځل داسې صحرا دوته د واقعي د وخت کې دی. مختصر هم د ډېر لوی عبرت پکې هم پروت دی. سیدنا بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د مکه معظمه په هغه سخت او کاړجنو غرونو کې موږ روانو سفر هم کوو. دا چې کله انسان د حج او د عمره سعادت حاصل کړي او په هغه تور غرونو باندې نظر ولګي چې دا ځای بچا قدمونه یې دا ځای به څوک ګرځېدلي 14 کاله دی غرونو ته جبرئیل امین علیه السلام د سدرۃ المنتهی نه په شپږو سوو وزرو سره د رسول علیه السلام دربار ته راغلی دی. معزز سامعین کرامو، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رسته بیا ایمان راوړی دی. وخت کې عمر مبارک ولس کالو نوخیز نوجوان. بکر صدیق رضی الله عنہ فرمایي من غر کې سفر کولو وګی شو. دا زلمی مخ لراغه د بيزو یو کندک ور سره او چيله سرولې او دا چيله په مکه مکرمه کې د یو خطرناک بدمعاش سړی او ابن ابي معيط نومه او دا غوي ورته نوجوان زلمی دی خو راشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا تراغه ابو بکر صدیق سے ور سره دی ورته استاد چيلو کې داسې چيله نشته چې ممتزان لپاره واخلو کې شوی یو. دی الفاظ د وګ سړی کې دي سم د زړه په وګ باندې اوري. ایمان اعلان دی راوړی د 19 کال په عمر کې دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ایمان لاندې دی راوړی. 19 کال عمر دی. ورته وای قربان تاسو راته ډېر معزز ملمانه ښکارئ او د ډېر اوچتې قبیلې خاندان شخصیات هم راته ښکارئ، خو زه امین یم. ما ته د پی ورکولو اجازت بل چاته نشته چې زه د دې بيزو د دې کنډک نه بل نه پی ورکم. زه امین یم. ګوره ایمان یې نه دی راوړی او پردي امانت کې خیانت نه راولي. اسلام مونږ ته دا تعلیمات راکوي. الله دې مونږ هم امین او امانتدار جوړ. زمونږ د پاک پیغمبر مبارک ډېر اعلی اوصاف او باغی کې پہلا صفت دا چې د مکه قریشو کفار مشرکین او بيدینو په یو چغه په یو आवाज باندې ویلو چې رسول الله علیه السلام محمد ابن عبد الله نبی آخر الزمان علیه السلام امین او صادق دی. دا دغه بغټو اعلی اوصافو کې عبد الله ابن مسعود سے ورته وایي زه امین یم. ما ته د مالک د طرف نه اجازت نشته چې ته د دې بيزونه چاله په ورکو د دې کنډک نه لشو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ښا زه دغه خبرې خو درته اجازت نشته، خو ستا په دې چیلو کې داسې چیلې شته
چې د هغه بچی نه پیدا شوه او چې ویزا تاسو ته سیر لوای پټم ورته وای دړم ویزل وی او شتپکه یو او چټه پچی لیوا ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي ما سره یو رسې و په یو لګاړه کې واچو او فرحکو مې د دوړو جهان سردار مبارک لرا وستا چې څنګه مې راوسته ما ته امام الانبیاء علیہ السلام فرمایي ابو بکر صدیق پرېږي دا هغه خپل د نبوت او د برکت هغه به مثله به مثاله خيستو پاستوري خمي مالوچی هغه مبارک لاسونه چې ورلسنګ په غلا سره کاګلو پښای ولا لاس راخ کو دا سه تان د ولګي رتا به وي چې دا د ډومبه یا د دوه به ورځ لنګ د غلان دې په خو کې نه راتلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق سے ته وی لو خیروالا دا د هجرت واقعا نه ده دا د مکی مکرمه د عام حدودو واقعا ده ویلو خبر واغستل عبد الله ابن مسعود سے ولم دی او جام ولشل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بهترین لش کولو د سارونه به پیډر په طریقه باندې اغستل د پیغمبر او د نبوت مبارکي کوته وي چې پچا کې بساس کې نو هغه کوته مور پسې و جنگي دي دا قال سلام د کوته برکت چيني او دریابونه و پکې رب ذل جلال پیدا کړو اوس سوچ خبره ده او چيله بچي نه دي پیدا شوي شنټ دا پټ دا او د هغه غلام زله چې کوتي وړي دا غلام زیدا سي او پړسي دا به حساب برکات الله خپل نبی مبارک لور کړو درې واړو یو جام په اوسکل او هغه ته وی چې زو مالک ته جواب کوم چې دی بي زبان کم کیفیت شي او ته وی ګور ورتا هغه غلام زیدا هغه چيله طرف ته دا سي اشاره کوته اکلس او چشا تو عام شکل کی طرح سکڑ گئی څنګه چې مخ کې وچوم بیا هغه سه وچشوا او په کنډک کې پرې خدا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما چې د اقاله سلام دې کمال تو قتل او دې برکت ته میو قتل په هغه ځای باندې او فرمایل اشهد انک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آمنت بک وبالله ما استا په خدای ایمان وروړې دې او په حق د الله رسول کوم معجزه چې ما ته وکړه دومره جلیل القدر صحابیو رسول الله صلی الله علیه و سر مبارک لاس راکا د شفقت او ورته فرمایل انک رجل معلم بارک الله فیک ابن هشام په خپل سیرت کې را نقل کړی دی د کونینو سردار په برکت لاس کې خو دو و استا په جسم او بدن کې دی الله برکات واچي ته ډیر خيار نوجوان ته ډیر خسته نوجوان او خيار زلمی عمر کې دی الله برکت واچوا او الله دې ستا علم او فهم سوا کی